سوال دا دی چې جنت او دوزخ دواړه چې دي دا به هر سړي ته په تقدیر ملاوي. الله پاک چې د چا په تقدیر کې جهنم لیکلی آب جهنم ته ځي، او چې د چا په تقدیر کې جنت لیکلی نو هغه به جنت ته ځي. نو هر کله چې دا لیک پړ د پخوا نه شوی. دویم سوال دا دی چې د چا په تقدیر کې لیکلی چې دا پلانې سړی به پلانې مړ کوي، نو چې هغه مړ کی نو دا قدرت مقرر کړی و چې د مرګ به د لاسه نو بیا به الله تعالی دا سړی پې نیسي وایي. دا یو مسله ده چې د دې تعلق دی گویا د تقدیر سره، او دا په اسلام کې دا مشکل ترین مسلونه ده. نو زه کوشش کوم چې څومره آسانو نا آسانو الفاظو کې کېدی شي چې تاسو په خدای پاک پوي. عرض داو چې جهنم او جنت صرف په دې کائنات کې دوه ډلو ته به ملاوي، چې هغه یو پیریان دي او یو بنی آدم دي. پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږه مکلف، منځ، روجا، حج وغیرہ وغیرہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې مونږ د پاره پیغمبر او باعث د هدایت ہو، داسې پیریانو د پاره قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبا په مانځه ولاړو چرته په سفر کې، نو د پیریانو یو ډله په لاره تېرېده. نو هغوی چې خپل وطن ته لاړه نو ټول خپل خپلوان یې راټول کړه، او هغوی ته یې وویل چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد وخلقا. مونږ خو یو داسې قرآن واورېده چې هغه سړی د نیکۍ طرف ته رابلي. نو بیا د پیریانو یو مستقل وفد جوړ شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې ته به زمونږ ملک ته راځې او مونږ ته به هدایت کوې. نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا لاړو د هغې ملک ته، او عظیمه دنیا د پیریانو چې دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مسلمانه شو. دا خو قرآنی خبرې دي. بل ځای کې قرآن کې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما پیریان او بنی آدم نه دي پیدا کړي مگر دې دپاره چې دوی به زما عبادت کوي. نو پیریانو بنی آدمو سره جخت د پیریانو ذکر چې عبادت دپاره صرف پیریان او بنی آدم پیدا دي، عبادت بدوی کوي. نو پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږ یو. بیا دغه پیریان اوس خو زمونږ ملک کې داسې خلق به ګورئ اورئ به پیریان نشته او پلانې نشته او پلانې نشته او خدای نشته او رسول نشته. دا گند بلا خو په پاکستان کې ډېر زیات. خو زه حقایق درته وایم چې قرآن او حدیث خو په خپل ځای صحیح دي، او چې څه ویلي دي آمنا وصدق. زه درته په دې دنیا کې ښیم
چې پاکابرو د دیوبند کې هغه پیره یو بزرگ لیدلې دی چې کم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل د پیریانو عمر چې دی بیا 100 کالی مونږ په شان عمر نه دی داغي عمر 100 کالی نو اکابرو د دیوبند کې هغه بزرگم تیر شوی دی چې چا هغه پیری لیدلی چې کوم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو گویا هغه بزرگ ته بیا د بزرگانو تابعی وي ځکه چې کوم پیری پیغمبر لیدلی نو دا پیری صحابي وو او بیا څوک چې صحابي وګوري نو هغه ته تابعی وي بیا څوک چې تابعی وګوري هغه ته بیا تبع تابعی نو عزیزانو دا تبع تابعی کې دا ائمه مجتهدین هم ټول اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعی او امام مالک او امام حنبل رحمهم الله تعالی وتبارک دا دومره لوی خلق تیر شوی دي دومره لوی خلق چې کزه په داوی سره درته وایم په داوی سره چې په ټول پاکستان کې صرف د شمار علماء به د شمار بشمار نه اسی دی خو بشمار مولیان خو ډیر زیات د شمار علماء به چې هغه به د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او امام مالک او د امام حنبل په خبرو پویږي قدره د شمار علماء بیا د امام ابو حنیفه عقل او فهم داغه زکاوت دا تپوس بیا اهل علم نه پکار دی او هغه اهل علم چې چا په یوشت علوم باندې عبور وي یوشت علم دي چې په دې ټول علوم عبور وي هغه سړی نه بیا تپوس پکار دی چې امام ابو حنیفه د څومره لوی علم مالک سره اوس زمونږ په دې آزاد ملک او په جمهوری ملک اله وی جمهوریت ته خطر ده په پندای کې وایما جوړه ده ویاله جمهوریت ته خطر ده جمهوریت ته خطر نه ده هغه جنای ته خطر ده جمهوریت خو جمهوریت څه ته وایي چې د عوام چې دی کله نعام دا ووټ ورکړي دي منبرانو او کوم منبرانو لای چې ووټ ورکړي دي دا غي سودا د کروڑ نرالان دي نه کی کروڑ نرالان دي زمونږ سودا خو په 15 روپۍ کېږي مونږ خو مليان یو 15 روپۍ را کې کافرم درته به کنه جی زمونږ سودا هډه ارزانه داغه هوغه دغه پنجابي غویان دي د کروڑ نرالان دي سودا نه کی علاوه جمهوریت ته خطر په دې آزاد ملک کې خزوتن دا جرأت حاصل ده خزوت چې هغه د ملک په اخبار کې په غټه سرخی بیان ورکی چې کم حدیث کې لیکلي دي چې جنکای بداکی میچ نه کوي او ټینس بنه کوي کم حدیث کې
خزو تم دا جرأت حاصل دا چې د سړی د زامن او ملک وې او د انسان د بچو په دې حکومت وې دا خزبا ما به څه کړی وې ورسره نن ښځې را پاسي نو ته دې ښځې نه دا تپوس وکړه چې و پخې پلش دی تا کم حدیث ویلی تا کم حدیثونه ویلی دي چې هغه حدیث کې درته زه وښیم نو چې ځې راځې دغې ته به جوړېږې چې زاغان کې لاست په سر د سر وې توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناست په سر د سر وې توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ پا شریفانو اعتراض نہ کئی زاغان کے ناست پا سرد سروے توتیان تیلان دی دزان ویرو نہ کئی رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نه کوي رزیلان د زمانه او رزیل او پلیت د زمانه هغه نن را پاسي او کوم حدیث کې لیکلي دي چې د خزو اکی میچ ناروا دي اوای په ایمان تاسو ټول کړه ټلویزیون نشتا لیدلین دي چې نه کومه باندامونه وای ها کمیس پرتوگی ویستی صرف نکره اغوسته او گین کئی او د دنیا دا لوندان ورته ناستی او دا ورته ګوري په دې ملک دا جرأت خزو وکړو خزو وکړو دا جرأت چې کوم حدیث کې د مولیانو دماغ خراب دی نو عزیزانو عرض داو چې مونږ داسې دور نه تیریږو لګیایو او داسې ملک نه تیریږو لګیایو چې زمونږ په ملک کې د دین دا مذاق اړوي بل ورځ یو فوټو راغلی او په جنگ اخبار کې بے نظیره ناسته د قرآن لولي لیدلی مو ټولو کتلی وکړه ټول لیډرګي لیډر اخبارونه خو ګورئ که نه که نور څه نه درځي اخبار خو ګورئ قرآن لګیا ده ګوري او لاندې لیکلي چې بے نظیر قرآن پڑھ رہی ہے نو ما چې دا کوم قرآن ته دا ناسته ده دې قرآن کې لیکلي دي چې د ښځې جامې چې دی د هغې کپړه به هم پردی سړی نه ګوري دې قرآن کې لیکلي نو دې قرآن ته دا ناسته څنګه ده دا د قرآن سره ټوکې دي او دا که قرآن لوستل او قرآن باندې عمل کوي دې قرآن کې لیکلي وقرنا فی بیوتکن دې قرآن کې لیکلي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دې قرآن کې لیکلي نو بہرحال عرض داو چې ملک د ہلاکت او د تباہی طرف ته په اعتبار د دین روان دی اسلام سره چې کوم ماحول جوړ دی الله دې امان راکړي سبکی انجام بچي د دې ملک ناهلا راپاسی ناهلا
او امام ابو حنیفه غوندې داسې خلک هم شته په دې ملک چې امام ابو حنیفه ته کافر وای، امام شافعی ته کافر وای، امام مالک ته کافر وای. هغه خلق سره زمونږ روزګار دی، زمونږ روابط دي، زمونږ تعلقات دي. هغه خلق هم په دې ملک شته چې ابو بکر صدیق ته ظالم او کافر وای، حضرت عمر ته ظالم او کافر وای، حضرت عثمان ته ظالم او کافر وای. د ټولو خلقو سره زمونږ روابط، زمونږ تعلقات. نو ته ما ته ووایه چې د کوم ملک دا حالت دی، د هغه ملک به څه انجام، کوم ملک چې یو جوکر ملک، جوکر مونږ پاکستان جوکر ملک دی. جوکر وی نقلی تا، نقلیان او جوکران، دا د جوکرانو بچی چې دي، خو چې کم شی په امریکا کې وګوري یا د امریکې ریل وګوري په ټي وي باندې، دا د جوکر بچی سباله هغه شی دویم شروع. که تاسو خیال کړئ د امریکنیانو دا لیونی براتله دلته به ګرځېده راګرځېده، دا هیپیز چې دوی به یو شین غوندې پتلونه چولی و، د جیم غوندې کپړه به وه او شین غوندې داسې مرداره وه. تر اوسه پورې زمونږ د هلکانو ته وګوره، هغه د هیپیز په شان کپړې پتلونونه دوی مچي، د هغوی سرونه د لیونیانو غوندې چې دوی کتلي دي، هغسې سرونه د لیونیانو دوی جوړ کړي. نو دا یو جوکر ملک دی نقلی. خو چې د روس او د امریکې او د پیرنګیانو کم پاټ او جوکرتوب وګوري، هغه دوی شو. دا ملک به هغه ملک کېږي چې دې کې تقلید محمدي شروع شي. زما څه کار دی چې زه به د امریکې تقلید کوم؟ تاسو د اخبارات وګورئ، روزانه پکې د بار ملکونو د ښځو د کپړو فیشن وي. نو زمونږ د ملک ښځو هغه لباس اچولی او بیا د هغه ښځو فوټو وګورئ، چا ښځې داسې کړي، دا خو ګورئ را ګورئ خدای مرکه، چا ښځې داسې کړي، چا یو وخت په دلته داسې ایښي، داسې کړي، چا دا خو ګورئ دا څوک دي، دا څوک؟ د پاکستان یو لوی وزیر او لوی قانوندان د هغه لور په انډیا کې لوی اډمه ده، لوی اډمه ده. اگر چې مونږ هغه ډمتوب ته ثقافت وایو، صحافت، دا صحافیان یعنی غریب سړی که په دې سړک ګډېږي وایي دا ډم دی، لښتی دی، او معتبر چې ګډېږي وایي دا صحافي دی. نه صحافي دی که څه ورته وایي، دا فنکار دی، دا فنکار دی. په ټي وي چې څوک ګډېږي فنکار شي، او په سړک چې څوک ګډېږي اډم شي. د دې داسې مثال دی لکه غول پراته دي، تا په کاشوغ وخوړل حلوا شو، او که ما په ګوته وسټل غول شو. که دغه غول ته په کاشوغ خورې نو دا حلوا ده، او که ما په ګوته وسټل نو زه غول خور یم. نو که دوی په ډي وي باندې ګډېږي نو دا فنکاران دي، او که مونږ په سړک چرته ګډ شو وایي دا ډمان. نو زاغان کې ناست په سر د سر وی، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراضونه کوي.
نن رساله د زمانه چې دي ا معززین د زمانه دي او معزز د زمانه چې دي ا رساله د زمانه نو عرض میں داو چې سوال د تقدیرو چې ارکلا قدرت لیکلی دی چې دا سړی به زما د لاسه مړ کېږي نو بیا پې ما خدای پاک نیسي والی عزیزانو د دې آسان جواب دی آسان قرآن کې راځي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا زه ترغه پورې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې سو پورې مې هغه قوم ته رسول نه لېږلی د رسول ټکی کې د ائمه مجتهدینو لږ اختلاف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه مراد چې د عقل کامل او عقل سلیم مراد دی زه ترغه پورې چاله عذاب نه ورکوم چې ترسو پورې مې هغه ته عقل کامل نه ورکړي د دې مثال داسې دی لکه نابالغ ماشوم چې مړ شي هغه چار څومره ګناه کړي خدای به پې نیسي په دومره خو پوهېږئ تاسو کم سړی چې بالغ شوی نه نابالغ ماشوم چې هر څومره ګناه او غلطۍ کړي وي هغه پې خدای پاک که غلا یې کړي او که هر څه یې کړي او چې بالغ شي او بیا وکړي بیا به پې نیسي ځکه چې په بلوغ سره دکې عقل کامل او عقل سلیم راغی چې عقل کامل پکې راغی نو د ښه او د بد د تمیز ماده قدرت د ده په دماغ کې کېښوده نو چې د ښه او د بد ماده د ده په دماغ کې قدرت کېښوه او ده ته یې وښودل چې دا کار ښه دی او دا بد دی او ورسره یې بیا اختیار ورکو چې ښه او بد مې درته وښوده اوس تا اختیار دی چې که په دې ښې لاره ځي او که په دې بده لاره ځي دې جومات نه تاسو بار دې سړک ته وځئ او ما نه تپوس وکئ چې جي ډبګرۍ ته کومه لار تلې ده نو زه تاته وایم چې ډبګرۍ ته دا سړک نیغ په ډبګرۍ ورغلی دی او یو سړک داسې په سیول کوارټرونو په ریلوے کوارټرونو چې راتاو شي او بیا په میشن هسپتال نو یو سړک ورته دام راغلی نو ته چې سره د عقله دا دوه لیشتې لار پرېږدې ډبګرۍ ته او په دې اوږده روان شي دې کې زما څه ګناه شته یعنې دا خو به نه وی چې ده راته غلطه ښودلې ده تا ته وایم چې ډبګرۍ ته دا لنډه لار ده دوه څلور فرلانګه کې ډبګرۍ ده او که داسې ځي نو یو میل لار جوړېږي او ته ماته وایي چې یاره په دې لنډه نه ځم په دې اوږده ځم نو خدای دې بیخ بنیاد هم ورپسې وباسه او چې په لنډه نه ځي او په اوږده ځي خبره ده که اوس تا ته قدرت وښوده چې دا شی حلال دا حرام دا روا دا ناروا دا جایز دا ناجایز ٹھیک شو اوس وګوره سړي ښځه ده دا خپله ښځه دی ده چې دوه لفظه دې ویلي دي تا قبوله کړې وه او ما قبوله کړه ټیک شو دا تا ته حلاله ده دې ښځې سره هر قسم تعلق جائز نه بلکې باعث د ثواب دی په دې دوو ټکو هر څه روا دي درته او دا دوه ټکي نه دي شوي او دا تعلق چې ته خپلې ښځې سره ساتې دا یو پردی ښځې سره وساتې دا حرام دي د دې به تا ته سزا میلاوي وګوره ګډوری دی څه ویښته دي پې سپی دی عام حیوان دی
دام حیوان ته چې د ګډوري غوښه خورې نو د سپي ولې نه خورې؟ بیا به خنزیر تاسو نه لیدلی هغه دومره سربي چې د ډور سربوالي وجې نه پکې سره غوښه نه وي. نو چې ګډوری خورې بیا خنزیر ولې نه خورې؟ خو دا قدرت ستا په دماغو کې ایښي دي او درته یې ویلي دي چې دا ګډوری دا حلال دی، دا ما تا دپاره رزق پیدا کړی دی، او دا خنزیر دا نجس دی، دا سپی دا نجس دی. نو عقل قدرت تاله چې درکه او بیا اختیار درکه چې که ښه کې او که بد کې. نو هغې نه بعد ستا رانیول د یو ګناه نه پس ته دې کې خو به خدای ته نسبت د ظلم نه وي. حاجي د بل دې بل مثال دا دی چې ته د کوی په غاړه ولاړې او زه درته یم چې ما غورځېږ، ته وایې نه زه یم به غورځېږې، ته وایې زه یم به کوه بیړه دې غر کړه، ته وایې نه زه ما ته څه پکار دي دې وخت کې چې رستو نه ټیلم درکم چې لاندې ځې اور میږ دې مات شي. د قرآن د دې آیات دا جواب دی. الله د دوی په زړونو مور ووهل. 1,40,000 پیغمبران دې قوم ته راغلي او دې قوم نه دي منلي. تېنه پیغمبران سره چاودي تللي دي که نه دي تللي؟ دې قوم نه سره چاودي تللي، خیرې ورته کړي دي او قوم د قوم ټول تباه کړی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر چې څښا لري پې اچوه په بدل کې دعاګانې ورته کوه. څښا لري کور لاندې تېرېږه پاس نه پې خزلې راغورځوم دعاګانې ورته کوه. داسې پیغمبر او د داسې پیغمبر خبرم ته نه منې نو الله ورته ویل چې پرېږده انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. که یری که نه یری دوی ایمان نه راوړي او دې نه پس ما د دوی په زړونو مور والو بیړه مې وله غرقه کړه او عمر له مې تباه کړه. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو ته د تقدیر باس دی. بله مسله دا ده چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر. که د سړي خوښه شي مسلمان دي شي، که خوښه شي کافر دي شي. لیکن په اسلام کې مې درته خیر ښودلی دی او په کفر کې مې درته شر ښودلی دی. نو چې هر کله ښه او خراب لارې مې درته وښودې او ته سره د عقله ښه لار پرېږدې او په بده ځې، دې کې نسبت خدای ته د ظلم نشي کېدی بلکې دا د خدای عین عدل دی. نو ما هغه یو سړي ته ووایي چې په دې خو به پوه شوی که نه چې د دې ملک تقدیر بیا د چا په لاس کې راغی. ویلا په دې پوه شو کم سره دی چې دنیا وابسته ده په هغې خو فوراً پوه شو چې د ملک د تقدیر واګې بیا د ښځې په لاس کې راغی. ځکه چې دی به چغې موالي چې پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر. نو د پاکستان د تقدیر واګې بیا د بے نظیري په لاس کې. دې سره زما کار نشته چې د هر چا په لاس کې راځي. خدا سے پوهېږم چې د الله پاک ارادې دې ملک ته سخې نه دي. ځکه چې په کم ملک او په کم قوم باندې خدای پاک عذاب راوستل غواړي نو د هغې ملک او د هغې قوم آثار بدل شي. د هغې ملک او د هغې قوم نه عقل لاړ شي، هوش و آواز ته لاړ شي، عقل و فهم ته لاړ شي.
اوس دا ټولې مسلې چې دي دا بالا د سړي مخې ته راځي چې سترګې پټې شي. چې سترګې پټې شوې د دې ټولو څیزونو انکشاف به پې وشي. اوس به بیا دې چغې وایي فریاد به کوي. اوس څه نه کېږي، لاړو وخت تېر شو. عرض داو عزیزانو چې د قبر معامله چې ده دا حدیث کې راغلی. حدیث کې راغلی دی چې قبر یا جنت شي او یا دوزخ شي. اوس د روح تعلق چې دی هغه د قبر سره څنګه؟ عزیزانو دا بیا ډېر وسیع علم سره تعلق لري. دواړه طرف نه روایاتو سره تعلق لري او بیا د دواړو طرفو روایات چې کوم دي هغه خپلو کې تطبیق سره تعلق لري. روایاتو کې راځي چې مړی باندې سړی سلام واچي نو امام غزالی لیکلی دی احیاء العلوم کې چې امړه وعلیکم السلام هم وایي. بیا امام غزالی وایي چې مړی ته سړی ورشي نو خپو ته دې ورته ودرېږي، ځکه چې خپو ته ورته مړی ته ودرېږي نو دې مړی ته دا سړی ښکاري چې پلانې زما قبر ته راغلی. عادت مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې مقبره ته براغه نو دا به وی چې السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتا سو دې سلام ني هغه خلقو چې د ځمکې لاندې اوسېږي مونږ هم که د خدای رضا وشي زر دی چې تاسو سره به یو ځای شو. حضرت عائشہ فرمائی چې تپوس شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو چې په دې اګیره سلام واچوي نو مړی دا سلام اوري؟ نو حضور فرمایل چې اورېدل خو څه کې بلکې رد سلام هم کوي، وعلیکم السلام هم وایي. په دې کې د احناف او د شوافیع اختلاف دی. په سماع موتا باندې احناف قائل نه، داغه بیا مختلف جوابونه دي، هغه وګد باسته تاسو مخ کې اوس چېړم نه. بیا د قرآن د بعضی الفاظو نه دا معلومیږي چې انسان کې دا روحونه چې دي دا دوه دي. یو روح د حیات دی او یو روح د تمیز دی. یو هغه روح دی چې سړی پې ژوندی او یو هغه روح دی چې سړی پې د سړي بل شي شناخت کولی شي. لکه د دې داسې مثال تاسو وګورئ چې سړی اوده شي نو اوده سړي ته که زوی پلار رور ښځه څوک کټ سره ولاړي نو دا اوده سړی پېژني چې پلانې ولاړ دی؟ نه پېژني، ځکه چې دغه وخت کې دې سړي نه هغه د تمیز روح وتی چې بل پې وپېژني. د اوده کېدو په ټایم کې د تمیز روح وځي او د حیات روح پکې وي، او د مړ کېدو په ټایم کې د تمیز روح پکې وي او د حیات روح ته وځي. نو ګویا علما وایي چې روحونه دوه دي، یو د تمیز روح دی او یو د حیات روح. نو د اوده کېدو په ټایم کې د حیات روح پکې وي او د تمیز ته وځي.
سړی ژوندی دی او بل نشي پیژندی او د مړ کېدو په ټیم کې د تمیز پکې وي او د حیات تمیز. نو گویا په قبر کې د تمیز روح چې دی هغه پکې وي او د روح د حیات دی وته. خود حیات د روح تعلق چې دی هغه د علیین او د سجین نه هم د قبر سره وي. تعلق ور سره ځکه چې دی په ښه او بد محسوس کی. د دې داسې مثال دی لکه دې ځای نه وګوره ته یو ګوډی والوځوه. ګوډی والوځې پخوا به زمونږ په هلکوالي زمانه کې جنکو ګوډی الوځول او دا شرط به یې ولګولو چې کوم هلک زما ګوډی کانټه کا نو زه به هغه سره نکاح تړم. نو د هلکانو به بیا هغې جنۍ سره په برز باندې ګوډی الوځولې چې د دې ګوډی کانټه کوم چې دا جنۍ زه وکړم. اوس جنکو اعلان کړی دی چې چا په کرکټ یا په هاکي میچ کې زما باندې بیلو دا نو هغه هلک سره به زه نکاح تړم. نو اوس که د چا هلکانو شوق کېږي هاکي میچ زده کوي نو هاکي میچ چې زده کوي نو بس چې کومې جنۍ له شکست ورکوي هغه جنۍ به در سره نکاح تړي. اوس معامله دې ته پاتې او زه خپل زړه کې خوشحال یم چې زمونږ محترمه بې نظیره بیا وزیر اعظمه شوه. انشاءالله چې یو کال نور تیری دا که دا پاتې حیام در کې پاتې شوه نو که مړم نو په قبر مې متیازې وکړي. که دا پاتې حیام در کې پاتې کم آزادي چې د دې په دور حکومت کې ښځو شروع کړې ده الله دې امان راکړي. اوس ماته خلک ټلیفونونه کوي دي په ټي وي باندې دي جنکۍ بربنډې میچ کوي او جنکۍ پربنډ. زما څه کار دی ما له څه له ټلیفون کې زما خو دومره وس دی چې زه به یا د جمعې مونځ کې ووایم یا چېرته جلسه یې زه به یې ووایم پکې. دا خو ورشئ هغه قومي اسمبلۍ ممبرانو ته ووایئ که پروردګار ټول په تڼاکو سټکوري کي دا خو هغې ته ووایئ چې چا د دې ملک د تقدیر فیصلې کړي دي او د دې ملک تقدیر د چا په لاس کې دی. دا خو هغوی ته ووایئ. دا خو هغه بې شرم و بې حیاو ته ووایئ چې چا یو کروڑ روپۍ واغستې ووټ یې خرڅ کړ. ما ته څه له دا خبره کوه. مولانا صاحب تاسو پیچنه وایي مولانا صاحب مولانا صاحب ګډې بچي اوس مونږ ته څه وایي. اوس راته پاس چا ویلي چې جلوس خلکو ویستی چې یا الله شکر دی یا الله شکر دی یا الله شکر دی چې دا مور بیا وزیر اعظمه شو یا الله شکر دی. دا پښتانه دي په شرمونه و شرمېږئ بې حیاو پرتګونه د نوتي دي په شرم پوهېږئ نه. د بربنډ مثال هم دی بربنډ سړی چې لیونی چې بربنډ ګرځي هغه لیوني ته ټول خلک بربنډ ښکاري. اوس زمونږ ژوند څنګه شو او زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. دا ژوند زمونږ د لیوني خوب دی. لیونی په خوب چې وګوري نه په خپله پې پوهېږي او نه بل پوهولی شي. نو زمونږ ژوند د لیوني خوب شو. زمونږ ژوند د لیوني ژوند شو. پوهېږو نه بلکل په خپل شرم او په حیا باندې. شرم راته شرم نه ښکاري حیا راته حیا نه ښکاري. په داسې بې غیرت او داسې بې حیا وخت کې را پیدا شو
زه درته ایماني وایم چې زه د پښتنو دا کرتوتونه ګورم، د پښتنو دا ځان ته چې پښتانه وایي د دې کرتوت چې ګورم نو زه وایم چې یا الله چې په پښتون قوم کې زه نه وی پیدا، چېرته په دلی کې پیدا وی. نن څومره شرمېدلي چې دا په شرم یې څه کار نشته. دا هغه د بې حیا بچي دي، کور ته به ډمه نه باسي، کور او پردي لونډان به کور ته نه باسي، او د ښځو د لوڼو په مخ کې به ډمه ګډۍ او پردي لونډان به ورته ناست. دا د اورېدو خبرې درته نه کوم، دا درته د دیوال په دیوال خبرې کوم، د لیدو خبرې درته کوم. وی سی آر نه وړئ کور ته تاسو، او په کور کې د شپې پردي لونډان نه بوځئ. ستاسو خویندو میندو سره پردي لونډان ټوله شپه وی سی آر ګوري. تاسو دا بیټکې دې دپاره جوړې کړي. بیا چې ستندر در باندې پرېوځي وي های های خدای دې نور های های نور های های. هغه ورځ یو ښځه راله وې څه تعویذ راته مال څه تعویذ درته موږ له خو ترورې تعویذونه نه راځي. ویل زوی مې دی ستا په کیسټ کې مې اورېدلي چې اول د زوی په واده ګډېږي او بیا سر شو کوي. ویل زه پې داسې ګډه شوې وم چې یو میل د هغه جنج لرې تله میل پې ګډېدم. اوس بوډای ما ته ویل نو مالو زه څه وکړم چې ته میل پې ګډېدې. ویل اوس مې پرېږدي نه ښځه ورته وایي چې دا مور دې وشړه د کوره. مال ترورې یو ښه مشوره درکړم. ویل راکړه که نه مال چې یو میل د زوی په واده ګډه شوې وي که نه نو دلته یو بوډا دی ښځه یې مړه راځه چې ورته نکاح دی راځه. ویې ویلې زما عمر د دې کار دی اوس چې په بوډا ځان واده وکړم. مال ستا عمر د ګډېدو دی اوس چې یو میل پې ګډېدې. بس وتښتېده. دا زړې دي. دا زاړه او زړې دا زاړه وګوره. دلته باروزه دی کوڅې نه بار په دې سړک باندې د مازدیګر ټایم کې سپینګیري ناست دي دوه مړه ځانې لاس کېنولي دغه سپینګیري ورته کور دی د میردین جومات شه چېرته جومات کې کښېنه چېرته د سړي زوی شه سړیتوب زده کړه کور دی وران شه. دا زړه دي او زړې چې وګورئ په لاره ګورئ کومو چادرو والا جینکو سره چې په بورکه کې زړه ښځه روانه وي زړه ډونډې ولګوئ دا زړه چې ده دا دلالی دا دلالی او د دې زړو د لاسه دا درته د اورېدو خبرې نه کوم. زه چېرې د اورېدو کیسې نه کوم هغه کیسې کوم چې ما په سترګو لیدلي او درته یې په ګوته اوس ښودی شم. دا زمونږ د زړو سړو حال دی او دا زمونږ د زړو ښځو حال دې ملک نه دا شی جوړ نور بګورئ تاسو نور بګورئ مونږ نه به دا شی جوړېږي چې د خدای نوم اخیستل به په دې ملک کې ممنوع قرار شي. څوک چې د خدای نوم بالي توره به ورپسې راغستې کېږي چې تا ویلي چې خدای یو دی
مونږ وای نه چې مونږ نه دي. توبه. اوس ته ماته وایه چې کومه معاشره داسې وي او کوم قوم داسې وي نو دا قوم به په قیامت کې هغه ډله چې جنت ته به روان وي او دا قوم به د مرګ نه وروستو هغه مړی وي چې قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړه شي. دا به هغه مړی. تاسو خپله سوچ وکړئ، خپله فکر وکړئ. یو سړی چې روړ وینو ته تږی ناست دی، ضرور وینو. یو سړی چې راپاسي د دولت دپاره هغه ورځې پلار مړ کړی دی. پلار ولې؟ وی الله ځوان عمر ډېر راته ښکارېده، دا مال یې په بل طریقې ماته نه پاتې کېدو. نو مال چې راشه مړې که نو د شپې د بالغ ترګړ په دې مړی ورکړی دی او وجلی. اوس ما چې پته ولګېده چې دا پلار یې ولې مړ کړ، دا چل دا پلار یې ځکه مړ کړو چې دې پلار یې په لاهور کې ډمې ساتلې وې. او دې ځای نه بتلو په لاهور کې به پیسې په ډمو هلته باج کولې. نو زوی ورسره دا چل. نو خبره چې ما ته چې یاره دي چې دا به ګناهي کوي، مال ګناهونو پسې مه ګرځه، خدای دې ما معاف کړي، خو داسې ارامي ژوندی پرېښول نه و پکار. مال خدای مې دې نه ګناهګاروي په دې. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو یو حال لګېدلی دی په دې ملک کې، یو حال دی. که بازارونو ته ورشي، که دکانونو ته ورشي، هر سړی په دې طاق کې وي چې مرداره به چرته وي، په دې طاق کې وي. نو چې د یو سړي شپه ورځ تصور مرداره وي، شپه ورځ، او دا سړی مړ شي، نو د مرګ نه وروسته د ده قبر به هم د جنت د باغچو نه یو باغچه. خپل ملک ته لږ وګورئ. ما ته څه ضرورت دی د تفصیل بیانولو؟ خپل ملک ته وګورئ. زه یې ونیوم او د شب قدر قلعه کې یو کال قید کړم. نو کله کله به بار اجازت راته شوی او بار به ګرځېدم، نو یو سړی په ډانګورو ګرځېدو. ما ورته ویل چې هلکه دا خپلې خوږ وتانې چې غوسه کړې ده. ما ته یې ویل کښېنه. نو د سړک په غاړه یې کښېنولم. وی چې قصه داسې وه چې زه د باجوړ نه پاس دغه غرونو یم، اوښان مې ساتلي. نو زما یو اوښ لیونی شو. چې لیونی شو نو ما پسې شو. چې ما پسې شو زه مخکې اوښ را پسې منډې منډې منډې. ویلې د غره بیخ کې هدیره ده، هلته هغې کې یو سمسته غوندې وه، په هغې کې ورننوتم تې چې دې بلا نه اوس خلاص شي. وی دا اوښ راغی او د هغه سرنګ په دې خوله کې راته سملاستو او دا بوتاړې په سرنګ کې کېښو. مطلب یې دا و چې راوځې به په کوم. وی سرنګ کې زه ناست وم چې ډېر ساعت تېر شو، نو نظر مې ولګېدو، لږه رڼا شوه. چې ګورم مړی پروت دی، دانچه ده، غوښه پې پورې نشته، هډوکي پراته.
نو یو اجدها پرته دا لوی مار چې زما د دې پتون عمره وی غټه وه هغه دې مړي سره اوږده اوږده پرته ده او دا هغه اجدها په دې سر باندې د دې کټې ګوتې عمره یو سپین لړم ګرځېدو او د هغې هغه شرار آواز دغه لړم چې و داسې شرار یې کولو لکه د پاس نه چې اوبه راپرېوځي یو نیر راخلاصي د پانه او شرار کوي داسې دغه لړم شرار آواز کوي اوس دا لړم لس منټه چې تیر شي نو لاړ شي د دې مړي د کوپړی له یو ټک ورکړي چې ټک ورکړي نو دا کوپړی داسې چو غوندې آواز ویړه کې مې خیال کولو چې اوښ نه د منډې والې په بل قهر واغی دا اجدها چې دا د دې لړم د وجې رپي نه او نه غږ کوي غلې پرته ده ویړه کې مې خیال وکړو چې ته خو هسې مړې یا به دې دا مار خوري او یا به دې دا لړم خوري خو راشه دا مار خو دې غضب نه خلاص کا وی کیړی مې راوویسته او دا لړم مې د دې اجدها د سر نه داسې ووالو او په کیړی مې مړ کړ خو چې مې مړ کړو زما کیړی په لاس کې ایره شوه چې ایره شوه دا اجدها رو غوندې وخوځېده او پویه شوه چې لړم خو لرې شو نو روانه شوه بار په دې سوري وته چې وته نو د دې اوښ دا بوتار چې دی په دې باندې د اجدها چک ولګولو چې چک یې ولګولو نو ویلې دا اوښ چې دی کل بل یو لس سیره پاتې شو ټول راغونډ شو او اوس وځېدو ایره شو او اجدهام بیا راننوته او هغه د مړي لاش سره سملاسته زه چې ډېر ساعت پس تېر شو دا اوښ وځېدو نه چې بار ووتمه نو دا اوښ مې چې ولیدو نو یو لپه مې د غوسې نه په دا خېټه کې ورکړه چې بیړه دې غرقه شه په ما خو دې مرګ تېر وی چې لپه مې ورکړه زما دا خپتر ګوډې ګوډې پکې ننوته ځکه چې هغه ایره شوی و بس وی خپې نه مې غوښې پرېوتې چې غوښې پرېوتې چې تر کوره را رسېدم او صاحب وی اسپتال ته چې را رسولم ډاکټران ولیدم ویله په بیخ کې چې دا خپه پرې کوي که نه بلکل ټول اوس به پوایزن کېږي دغه زهر به شي ټول بدن وی دا خپه یې رانه بیخ کې غوسه که دا ویل ما سره دا چل شوی عزیزانو عرض مې دا و چې حدیث کې راغلی دي صحابه ورسره پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو دوه قبره یې ولیدل او وی فرمایل چې هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار وما يعذبان فی کبیر سلویه ګناه نه وه کړې خو خدای رانیولي نو د قجورې یو ډکی راواغستو آی په منځ دوه کو نیم ډکی په یو خبرو وټومبلو نیم په بل صحابه ته وی چې دا شین ډکی د خدای ثنا وي چې تر کومه دا ډکی شین وي نو په دې مړو به عذاب نه صحابه ته وی چې صحابه کده دې یری دی چې تاسو به بیا سبا مړی نه ښخوئ نو ما به نن دعا کړې وی چې په دوی څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وکړي خو ښه درته ځکه نه چې بیا به د یارې مړی نه ښخوئ چې د قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راغی نو صحابو تپوس وکړو چې دوی څه ګناه کړې وه دې مړو وی دا یو مړی داسې و چې تشي متیازې به یې وکړې او دس به یې نه وچولو د تشو متیازو ساس کې بیا په بدن پرېوته خدای په دې کې رانیولی دی او په سخت عذاب کې گرفتار دې ټکي ته وګورئ او دا بل چې و دا چغلي خور د یو خبره به یو ته رسوله او د بل به بل ته رسوله دوه به یې جنګول
نو د کار دا شیطانتو نو الله په دې عذاب کې گرفتار کړي. د مرګ نرستو په دومره ګناه باندې به چې مؤاخذه وشي نو پیغمبر په قبر ولاړی لاندې خدای رانی ولي. ما په دې خبرو پوهیږئ؟ پیغمبر په قبر ولاړی اوم لاندې امړه خدای رانی ولي. نن ستا عقیده دا ده چې فلانی زیارت ته لاړم خدای به مې پرېږدي او فلانی پیر صاحب نه مې طریقه وکړه خدای نه. پیر صاحب ځان له په غضب اخته یې چېرته ځان خلاصولی شي که نه شي خلاصولی. تاسو خیال راغی؟ بهرحال د مړي سره د قبر سره تعلق د روح چې دی هغه باس لږ مشکل غوندې دی. هغه بیا بلې جمعې ته چیړو. واخر دعوانا